علیکم. د پښتونخوا د کوټ په علاقه کې د واده په پروګرام کې د موسیقي په دوران کې د اجراګانو د ګډېدلو په محفل کې د دوه ګروپونو ترمنځ فائرنگ او ډزې 15 کسان پکې مړه شوي دي، 3 کسان سخت زخمیان دي. تفصیلاتو ته مخکې دا واقعیت پښتونخوا د کوټ په علاقه کې یوه کلیواله علاقه ده. کاغذي کې دا واقعیت مخې ته راغلی. د پولیسو په وینا کوټ په کلیواله سیمه کاغذي کې پروګرام شروع ھیجڑاکانو او چاخت ډانس او نور ملګرو ډانس کولو او ډزې پکې وشوې. په موجودو کسانو کې 15 کسان په ډزو باندې ولګېدل. هغه کسان په نقض باندې مړه شول، کې نور 3 کسان زخمیان دي. هغه کسان هم گرفتار شوي دي چې ډزې کړې وي. ویل کېږي چې د پروګرام په ګډوډوالي سره د چاخت خواجه پروګرام کولو سره ستا شوې ده چې په دغه دوه ګروپونو کې خای یو غوښتل چې هجرا ده موږ مخې ته وګډېږي. ویلي دي چې د واده پروګرام شروع هغه ټیم کې دوه ډلې یو بل سره په جنگ جګړه باندې شوې. هغه جنگ دومره غټ شو بیا تر ډزو پورې ورسېده. ویل کېږي چې په واده کې د موسیقي پروګرام شروع خط خواجه سړی پکې د ډانس دپاره راوستې. دغه واقعه پکې رامنځته شوه. سوی چې د واقعې خبرېدلو سره ته زره موږ دلته کې راورسېدلو. ولې مړي او زخمیان هم په خپله قبضه کې واخیستل. زخمیان هم زر ته زره هسپتاله د طبي امداد دپاره رسولي دي. هر په ډي ایچ ای هسپتال کې هغه هسپتال کې د دوی علاج شروع دی. واقعه د دوه مخالفو ګروپونو مخ کېدلو سره راغلي. په فائرنګ کې 2 کسان گرفتار کړي هم دي. ودونو کې دا واقعیت اکثر پیښیږي. وجه هم دا ده ودونو کې خلک فائرنګ ډېر زیات کوي او ورسره اجراګان هم راولي او ګډېږي، نشې تماشې کوي، اجراګانو باندې پیسې شیندي. دغه بل منځ کې ورانېږي. په وخت پکې اجراګان هم وجلې شوي او ډېر احتیاط پکار دی. تکې بیا هغه خبر ضروري ګڼي. سنت طریقه باندې واده کوي. څوک سنت طریقه او اسلامي طریقه باندې واده وکړي کله هم داسې حالات پیښ نشي. که نه وي نو کم از کم په واده کې د کم از کم د ډانسونو او د اجراګانو نه ځانونه د راوستلو نه ځانونه وساتئ. په واده کې چې دا کارونه ونه شي د به سم او خوشحالۍ سره به ترسره شي. د پکې هم داسې دردونکي حالات نه راپېښېږي. عزتمن دا ویډیو مې سره وکتله، مننه کوم. د سرلای کې خپل ملګرو سره شریکه کړئ. موږ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرائب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.